نو زما عزیزانو عرض میں داو چې د عرفات په میدان کې دین مکمل شو، بل دین بنئی، نبوت ختم شو، بل نبی بنئی، بل پیغمبر بنئی. کچا دعوی وکړه د پیغمبرای هغه به دجال او کذابی. چا توهین رسالت کړه؟ دا چا ولي کړه؟ دا مونږ چې کوم عمل کوو دا رسالت منلو والا دا توهین رسالت نه دی که نه؟ اول خدا را میان ټیکول پکار دي. نو اول به خپل ډله ټیکې نو بیا به وروسته بل ډله پسې ځې که اول خو د خپل کور غم وکړه. کور زمونږ وران دی. توهین رسالت خو مونږ خپله کوو لګیا یو. د رسالت غوندې خبرې زمونږ نشته، د رسالت غوندې ګرځېدل زمونږ نشته، د رسالت غوندې مړی زمونږ نشته، د رسالت غوندې ژوندی زمونږ نشته. نو توهین رسالت مونږ ټول یو که نه یو؟ نو اول خو مونږ یو که زه وایما قادیاني په ښه د خره واچوم، قادیاني اچوي ټول خپل کار به کوي. قادیاني په تندر ولده مادیانان راتینګ کا، مادیانان دا وګوره. اوس ډین پلازا چې جوړېږي دلته به څه کېږي؟ توهین رسالت پسې ګرځي. ډین پلازا یو دکان په 70 لاکھ روپے خرڅي. د ښځو عظیم شاپنګ هال بدای. دیکھو وګوره کم سړی دلته یو کار شروع دی. دا غریبان نه دي، دا د چایو بوجای د آیت آباد نه په 100 روپے کرای باندې پېښور دکاندارانو ته راوړي. نو هغه چې پېښور ته راشي غریبان دي کوڅو کې ګرځي او منډې وایي په سایکل چې پولیس والا وګوري واپس منډه کوي. ورپسې په لینکوزر کې کسټم والا ګرځي او چې سایکل پسې بوجای وګوري اله وایي قانون یې لاس کې واخیستو. اله د قانون بې عزتي وشوه. څه چلو شو؟ وایي د چایو بوجای په سایکل تړلې ده. داسې کېږي که نه کېږي؟ نه ټول ووایي که نه کېږي زه دروغ وایم خو ووایي. ټیک شو، اله قانون یې لاس کې واخیستو، د چایو بوجای په سایکل تړلې ده، په لینکوزر کې ورپسې ګرځي. دا د چا قانون دی؟ د انګریز جوړ کړی قانون دی که نه؟ د پاکستان قانون خو د لارډ میکالې قانون دی که نه؟ ټیک شو. په درو چشم ما د سایکل باندې د چایو بوجای تړلې ده، قانون مې لاس کې واخیستو، ما حلال کوي. خو که د انسان جوړ کړی قانون چا لاس کې واخیستو او هغه سزا ورکې، او کچا د خدای قانون لاس کې واخیستو هغه سره څه پکار دي؟ وایي حلالول پکار دي که نه؟ حلالول پکار دي که نه؟ راشئ اوس قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن قرنا في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. شپږ زره، شپږ سوه، شپږ شپېته دفي دي د الله په قرآن کې. د هرې دفي احترام به ته کوې که نه کوې؟ په شفیع مارکیټ کې، په آرمی سټیډیم کې، په کوچی بازار کې. ٹھیک شو، پولیس ودروه چې کومه ښځه وګوري فوراً دې گرفتاره کی او تاڼې ته دې بوځي او حالات کې دې واچي. میړه راشي، ورور راشي، ولې خان دا دې نیولې ده؟ نو خان دې ورته وایي چې قانون یې لاس کې واخیستو، ستا دې ښځې قانون یې لاس کې واخیستو. سړی به وایي چې څنګه قانون یې لاس کې واخیستو؟ دې دې ورته وایي چې د خدای قانون دی چې قرنا فی بیوتکن، ښځه به په کور کې ناسته بار به نه وځي
او دا بار روتا د قانون لاس کې واغستو دا فلانه د فعلاندې ما چالان کړه او اولاد کې مې چولې